توجه دا انجکشن چې ولګي یا به زه ژوند یم زه به درته په خپله ووایم او که زه مړ م انشاء دا بیان بیا به اورئ بیا به درته پته ده چې مفتي سردار دا خبره کړې وه دا انجکشن چې خنزیر لاسه ته وایي سور کسے کہتے ہیں شراب لاسه ته وایي دا انجکشن چې یو ځل ولګي پښتانه په مور غیرت کوي په خور غیرت کوي په لور غیرت کوي په ختم نبوت غیرت کوي د ابوبکر صدیق په صداقت غیرت کوي د عمر فاروق په عدالت غیرت کوي د عثمان غنی په سخاوت غیرت کوي د حیدر کرار په شجاعت غیرت کوي د امی عائشہ صدیقہ په لوپټه غیرت کوي په ناموس رسالت غیرت کوي پښتون په پښتون غیرت کوي په خپله خاوره غیرت کوي په پلار نیکه غیرت کوي توجه په ایمان غیرت کوي دا انجکشن چې ولګي دا غیرت به ختم شي دا غیرت به ختم شي ما شیخ صاحب ته زمونږ به څه حالي وایي د ګډو بیزو په شانتې به یو ټول څنګه چې تاسو د مولانا مفتی سردار صاحب دا خبرې واورېدې نو په دې خبرو کې څه وزن شته ځکه چې زما ناستې پاستې د مفتی صاحب سره راغلی دی زه دی سره ناشوی یم موږ له ډېره زیاته مینه راکړې ده د دی د ماشوم نه زوی دی د هغوی نه ما انټرویو م اخیستې وه یقینا چې هغه ډېره زیاته چلېدلې وه ډېره زیاته وایرل شوې وه بیا ما ته ډېرو خلکو وویل چې تاسو بله ویډیو کوي او موږ ته ووایئ چې دا مفتي صاحب چې کوم دی دا څنګه دی ځکه چې ډېر خلک ورپسې ښه وایي ډېر خلک ورپسې بد وایي نو دا شانته ډېر خلک دي چې هغوی ما نه د مفتي صاحب نمبر غواړي چې تا سره د مفتي صاحب نمبر شته او که نشته موږ له د نمبر راکړه په واتساپ باندې ما ته ډېر خلک میسج کوي کالونه کوي نو زما د ویډیو نن غرض او مقصد هم دغه دی چې دا میسج زه هغې خلکو ته ورکړم کوم خلک چې نمبر غواړي مفتي صاحب نمبر بالکل ما سره شته خو هغه ما امانتن راکړی دی او ما ته ویلي دي چې دا نمبر ځان سره امانتن کړي دا چاله ځکه مو ورکو چې د هغه چې کوم دی په هغه وخت کې مسایل ډېرې وې پابندیانې ډېرې وې تاسو ته ښه پته ده چې نن سبا څوک حق وینا کوي نو د هغه دښمنان ډېر دي بهرحال دا خبرې تاسو واورېدې په دې خبرو کې وزن شته هغه ځکه زه دا نه وایم چې ویکسین ښه دي یا ښه نه دي او یا ویکسین د صحت لپاره څنګه دي نقصان ورکوي که نه ورکوي خو بهرحال انګریز قوم دومره ښه نه دی الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي چې کافر ستا دوست کېدی نشي یو غیر مذهب ستا دوست کېدی نشي د قرآن نه ثابته ده یار زه وایم چې دی په موږ باندې دومره مین دي چې دا ویکسین به تاسو خامخا کوئ که دا تاسو ونه کړل نو تاسو بهر نه شئ تللی که دا ویکسین تاسو ونه کړل ستاسو سیمونه به بندېږي که دا ویکسین تاسو ونه کړل ستاسو موبایل به بندېږي بهرحال چې دی دومره زور ورکوي نو زه وایم چې اخر په دې کې څه دي چې حکومت په موږ باندې دومره مین دی عوامو سره دومره مینه لري او د عوامو فکر دی ورسره او د عوامو د غم ولا خوب نه ورځي نو بیا په دې رس کې تاسو وګورئ چې د ورځې لا تعداده خلک د کینسر بیمارۍ نه مړېږي د هغوی تپوس خو چا ونه کړو د ورځې لا تعداده خلک چې کوم دی د ګندو بیماریانو نه چې کوم دی هغوی مړېږي د هغوی دپاره هېڅ چا ونه وي چې یار دی روجت کړو د دی علاج وکړو دی ته صحیح هاسپټل میلاو شي او د دی ژوند بچ شي چې کومه ښکاره بیماري ده چې کومه ظاهره بیماری ده نو د هغې غم حکومت نه کوي د هغې غم چې کوم دی نو ګورمنټ نه کوي ډېر زور دغې له ورکوي چې دا ویکسین به تاسو لازمي کوئ که موبایل میلاوې نو هم دغه خبره ده چې ویکسین به ته کوې بهرحال قدرمنو الله پاک دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او مفتي صاحبو چې کوم وروڼو ما دا غوښتنه کړې وه چې مفتي صاحب راشه د مفتي صاحب په باره کې یو څو خبرې وکړه نو نن زه راغلی یم او مفتي صاحب یو ډېر زبردست انسان دی یو ډېر ښه انسان دی یو ډېر اخلاقي انسان دی زه په خپله تللی وم دی سره چونکې په دی باندې هغه ټایم کې پابندي وه نو ما د دی نه انټرویو وانغسته بیا د دی هغه زوی او د دی هغه زوی نه ما چې کوم دی انټرویو واغسته او هغه ډېر ښایسته بیان کړی او یقینا چې هغه ویډیو ډېره بې اندازې وایرل شوې وه دا شانتې پیج نه و چې هغه دا ویډیو نه وه ورکړې نو بهرحال په هغې باندې چې کوم دی ډېر زیات سپورټ ما ته میلاو شو ډېرې دمکیانې راته هم میلاو شوې چې تا چې کوم دی دا شانتې ویډیو ولې کړې ده د بهر چې کوم ملکونو کې چې کوم د انګریزو پیداوار دی چې کوم غیر مذهبه خلک دي چې کوم غیر مذهبو له سات ورکوي هغه خلک دي چې کوم د غیر مذهبو ملګري دي هغه خلک دي هغوی ما ته دا شانتې غلطې خبرې کړې وې چې یاره مفتي صاحب داسې مفتي صاحب هغسې خبرې هر چا پسې کېږي بیا نن سبا دور کې د خلکو کار هم دغه دی چې هغوی خبرې وکړي ځکه چې یو ښه کار دنه نه کېږي نو بد کار ته ولې کوې عالمانو پسې خبرې کېږي مفتیانو پسې خبرې کېږي دا دنیا آباده چې کوم دی د دغې دین د لاسه ده خدای راستي که دا دین نو نن به مونږ هم نو
مونږ چې مړو شو مونږ د ځان نه خبرېږو زمونږ سترګې پټې شي زمونږ جنازه څوک کوي مونږ له په قبر باندې چې کوم دی خاورې را باندې انبار شي د هغې تلاوت څوک کوي دغه مفتیان بیا راځي او مونږ راځو دې مفتیانو پسې خبرې کوو ډېره زیاته د افسوس خبره ده یقینا چې هغه خلک چې دی پسې خبرې کوي ما سره ورسته الفاظ نشته چې زه هغوی ته څه ووایم خو بهرحال الله پاک ورته هدایت وکړي او یقین وکړي دین کې ډېر زیات سکون دی ما ډېرې ویډیوګانې کړي دي ډېر زیاتې چلیدلي دي ډېر زیاتې وایرل شوي دي خو ما ته الله پاک عزت راکړی صرف او صرف د دین د لاسه دی چې ما کله دا ویډیو کړه د مفتي سردار علي حقاني صاحب د زوی نه هغه ډېره زیاته وایرل شوه په هغې ما ته سپورټ میلاو شو او زه خلکو ډېر زیات اپریشیټ کړم د هغې نه پس بیا ما یو ویډیو کړې وه دعوت تبلیغ زنده‌باد هغه ویډیو کې چې کوم دی هغه هم ډېره وایرل شوه په هغې باندې ما ته ډېر غټ سپورټ میلاو شو ما دا فیصله وکړه چې انشاءالله چې کوم زما دا خدمت دی دغه به هم زه جاري ساتم د غریبو بېوسو یتیمانو مسکینانو د هر انسان چې مجبوره دی د هغه هیلپ به کوم خو دین چې کوم دی اول دین دی د دین کار به اول کوم ځکه چې عزت الله پاک ما له راکړی د دې دین د لاسه دی بهرحال د ویډیو کولو غرض او مقصد مې هم صرف او صرف دغه دی چې دې عالمانو پسې خبرې مه کوئ دی چې څه وایي نو هغه ټیک وایي ګوره مولانا بجلیګر صاحب چې کومې خبرې کړي دي نو هغه اوس تاسو ګورئ نو هغه ټولې رښتیا کېږي وایي هغه دا خبره کړې وه چې راتلونکی نسل چې کوم دی هغه ټول به ډماني اوس تاسو ګورئ ټیک ټاک یو داسې ایپس دی چې بس دا زه به ورته بالاخانه ووایم بالاخانه څه کله چې هر یو سړی ورته ځي ګډاګانې د خپل پین پال ورته پاره یار دا پیجونه خو مونږ هم چلو دا یوټیوب چینل خو مونږ هم دي ولې داسې ویډیوز مونږ نه شو جوړولی خو نه عزت ځان له پیدا کا خو په یو ښه کار کې عزت ځان له پیدا کا خو په دین کار کې بهرحال زما ټولو وروڼو ته دا خواست دی دغه پیغام دی چې دې عالمانو دې مفتیانو پسې خبرې بالکل مه کوئ دی چې څه وایي دا ټیک وایي دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې څومره هم شیر کېږي چې هر یو ورور ته دا ویډیو ورسي او هر یو ورور د دې ویډیو نه عبرت واخلي والسلام خوشحاله خاد آباد اوسئ په دعاګانو کې یباشو سبزی یاد ساتئ والسلام